أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت پتیر آیات مبارکه کی فرمایلی چې کچرتا تاسو داسې مه وایئ چې موږ قدرت نه لرو بلکې موږ په دې قدرت لرو چې تاسو لري کو تاسو په بدل کې نور خلق پیدا کړو. الله دی آیات مبارکه کې دا فرمایي چې موږ دا قدرت لرو او دا یقیني او مضبوطه خبره ده. په دې کې زمونږ شک نشته، دا زمونږ ایمان دی چې الله رب العزت دا قدرت لري. الله دې استقامت را نصیب کړي. اوس الله رب العزت فرمای ولقد علمتم النشأة الاولى او یقینا ستاسو عقل رسیدلی دی دغه پیدایش اولنی او تاسو په علم کې دا پیدایش اولنی شته. ځکه چې کافر نه بده تاسو کو چې چا د ازمکه اسمان پیدا کړ نو هغه د سوي چا پیدا کړی دی الله رب العزت. هلکه چې په کشته کې وګیر شو دا کشته بغیر چا پیر نه چا پوګیر کړ نو سبه وی چې خدایا ته زمونږ امداد وکړه، سبه وی خدایا زمونږ امداد وکړه. موږ هم چې کله په سخته کې راګیر شو نو بیا خدای ته آوازونه کوو نه، په هر حالت کې چې الله رب العزت ته آواز کوو. د طبراني شریف حدیث دی و یو پیر یو بنده وی الله نو الله رب العزت درې پیری وی ولی بنده تاسو ټول وای الله صحیح ده. الله دې را د ویلو توفیق را نصیب کړي او دا د الله رب العزت ذاتی نوم دی. د دې ناشنا خوند او مزه ده خو چې کله په زړه کې ځای ونیسي الله دې را توفیق راکړي نو ټول وای الله. نو د دې وجه الله فرمای ولقد علمتم یقینا استاسو عقل رسیدلی دی النشأة الاولى اغنشات اولا دا پیدایش لومبنی وتا استاسو په علم کې د غړم باندې پیدایش تا فلولا تذکرون بیا ول نصیحت نه حاصلوي ملک وی فلولا تذکرون فلولا تقیسون علیه نشأة الاخرى بیا قیاس ول نه کوي د نر زامنو الته قیاس ثابت دی. الله وی او منبع شرعی دا قیاسو کې په غړم باندې ژوند باندې کنه چې خدای په غړم باندې ژوند پیدا کولی شنو وای دوباره نشي پیدا کولی شي كنت الله رب العزت فرمای تاسو ومړه ما ژوند کړي بیا مړه کوم بیا به ما را ژوند کوم. ولقد علمتم النشأة الاولى ويقينا تاسو د علم دی تاسو عقل رسیدلی دی اغنشات اولا دا پیدایش لومبنیو تا فلولا تذکرون بس تاسو ولی نصیحت نه حاصلوي. الله دې را توفیق راکړي چې حاصل کو. افرأیتم آیا تاسو خبر را کې ما تا آیا تاسو نوینه ما هغه سو تحرسون چې تاسو یې کرے دا هغه تو هم دي چې تاسو یې کرے نو تاسو چې دین هغه کتل نه دی هغه ګورې نه یا بل مانو کا. افرأیتم آیا تاسو سوچ کړی دی ما په هغه باندې تحرسون چې تاسو یې سګوي تاسو یې کرے انتم آیا تاسو تزرعونه تنبتونه آیا تاسو را زرغونوي دغه تهم لرا ام نحنو یا منګ الزارعون را زرغونون کیو دغه لرا نو وای را زرغونون کی سوق دی الله را زرغونون کی سوق دی الا د زړه نو وای سوق دی الله. نو د دیو جی الله رب العزت فرمای انتم تزرعونه نو الګه تخم تو کرے او الله رب العزت را زرغونوي ک الله نه کوي نو پیر بابا به سکی ک الله رب العزت دغه تخم نه را زرغونوي الګه ازمکه خراب شوا الګه ډیران ورته سم نو الګه خورم په سکارونه کو الګه دا چلو شو او بو کی دا پکې مسنو مختلف مسائل ورته روزي او چې الله یې راخیږي نو پکلک کانی کیم د لګوټه راخیږي. الله ته اختیار کلی دی نو چې من خپل ایمان دا په توحید باندې مضبوط کو الله دې را توفیق راکړي.
بیا دغه تهم د دې تهم ته وګوره ځان ختم که پزمگا کی نو الت سے جوڑ شو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے الک خپل ہستی به ختم کی دا بنوي چې د وخت علامه يم دا بنوي چې ابن تیمیه زما په شاګردانو کې راته دا بنوي چې ما سرمال دولت ډیر دی دا بنوي چې ما سره گاڑی او اسباب ډیر دی دا بنوي چې زما خاندان او ټبر ډیر دی د سکندونو حساب نه غواړي الله ته هیڅ ګرانه نه ده هر څه بدل ختم کی هر څه بدل ختم کی تلک الایام نداولها بین الناس الله رب العزت فرمای دا رزي دي دا په خلکو تیریږي را تیریږي انو ځان به اسم نه حساب د مسلمان په بندګي تبه زه د الله یو عاجز بنده يم بس الله را باندې احسان کړی اسلام را نصیب کړی الحمدلله دې ګوره مفتی صاحب راته ابرز خبره کوله وای زه د اکوړي کې وای دغه وه داسې ورته یو مکتبه وه هغه مالک چې دی زه به چې کله ورغلم بس هغه به ډډه والې وه او یو کس او هغه کم چې ورسره نوکر و مطلب ده دی ډېر چلتا پیرته و نو بس هغه به کتاب ورته چې دا کتاب وي مالک ته به یې څه نه ومنم او چې دا دی دغه به یې راواشته بل کتاب او غټه غټې مکتبې دي بیا څه وخت بس لاړم نو بیا مې ترې تپوس وکړه او څه وخت بس لاړم نو بیا هغه مالک چې کوم اتفاقیګار چې کتاب به مې مالک به راواغېسته ډایرکټ مالک به په دوکان کې منډه تړله او هغه بل چې کوم نوکر و هغه ښه بېغمه په کرسۍ ناست نو بیا هغه سره لګیا وم نو مفتي صاحب خو لوی سړی دی بیا مې ترې تپوس وکړه چې څه کیسه ده وایي ما ته وایي چې صاحب داسې کار و چې د ده خو کاروبار و غټ او زه ورسره نوکر هم په دې کې نو بس ما خو به پیسې را جمع کولې دنه تنخواه به مې اخیسته داسې نور مې ورته ټک پک کول نو پیسې به مې جمع کولې او دې داسې کار وشو چې دې قرضونو راګیر کړه ډېر زیات چې دې قرضونو راګیر کړه نو ده دا مکتبه خرڅوله بیا هغه شان وخرڅېده نه خلکو چې ته ضرورت ته شي بس بیا خو خلک د نر زامن یې هر څه بیا ارزانه دي نو بیا ما ورته ووایي چې ما ته لږ صبر وکړه بس زه درله شته پیسې خو درله کمې چې ستا په کار دي دا ټولې په ټوله در کوم او نورې به درله مطلب دی لږ وخت کې برابر کړم بس ستا پیسې برابر دي ستا بس دا په ما باندې را خرڅه کړه په بل چا بې خرڅې په ما یې را خرڅه کړه زه ورسره نوکر وم وایي ما ته وایي چې بس ټیک ده وایي چې را باندې را خرڅه کړه وایي ما ته وایي چې ما له خو څه کار روزګار نه راځي زه به کوم څه اوس زما خو د بچو دغه بس یو دغه و دلته مې پیسې ګټلې هغې به نور خو زما سره څه هنر را سره نشته څه به کوم نو راته وایي چې بس داسې کار دی زه به در سره پکې نوکر یم کار مار ورسره زه کوم نو اوس زه مالک یم او دا نوکر دی تلک الایام نداولها بین الناس الله رب العزت د خلکو په منځ کې دا وختونه اړی راړی دا ګوره وخت نه غواړي لږ ته نو دا به نه کوو ښه حضرت مفتی صاحب رحمه الله بیا استاد محترم صاحب فرمایي حضرت الشیخ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظهورالدین خان صاحب رحمه الله هغه وی جهانګیري کې یو خان وي څه ټیم به زه د مدرسې دپاره چندې له وتلم وایي نن هغه خان ما سره په ور څوکیدار دی او زنانې زه ساتم ما سره کور کې بچي ترې ټول لاړ او نن مې یو انټرویو کته ایدي صاحب عبدالستار ایدي چې کوم نو عبدالستار ایدي وایي چې چا د انټرویو اخیسته نو هغې کې دې تپوس کړی رساله کې کالم تپوس یې دې کړو چې ته چاته په مړو تا خو ډېر مړي لاشونه وغیره دفن کړه خو چاته په مړي خفه شوي په یو هغه دې ډېر داسې خو موږ لا ډېر ځي راځي خو چې اوښکې مې بهیولې نو په یو مړي مې بهیولې دي وایي په کوم مړي به دا څه حادثه وه وایي موږ ته یو لاش میلول شو په کچره کې او هغه چې موږ راوچت کړه نو چې د هغه ما لباس ته وکتو د هغه خامخا یو کس ته کوره ښه وي نو هغه خوراک هم ښه وي د هغه د بدن نه هم پته لګي د هغې په هغه باندې سودهالي هغه دغه وي نو هغه ټیک داسې د بدن نه داسې نه ښکارېدو بس وفات شوي د مرګ هم پېسه دغه نه وي چې ګنې داسې چا ویشت وي یو څه بل څه خو بس کچرې سره پروت و زمونږ کسانو لاش راوچت کړو د هغه امبولینس والا وروړل نو ما خو ته هغه بیا چې موږ هغه لکه مطلب هغه چې هغه پین شرټ یو څه بل ستوني هغه هم داسې بیا مې داسې کار وکړو هغه کسان راته چې صاحب دا د پلانکې بنګلې د مخې نه پلانکې نمبر چې ده د هغې د مخې نه م راوچت کړی دی هغې هغه کچرې سره پروت چې ټیک ده بیا هغه لاش ماشم خیر لږ معمولي هغه وموینځه صفام کړه وایي هغه لاش هم راوچت کړه بنګلې خواله چې رالو وی یو ګاډي کې راته ته به ګنوې چې دا خلک زمونږ په انتظار بس ناستو وی را منډه کړه لفافې لاس کې راکړه چې دا زما پلار دی او دا د ده چې دی نو دا غسل او د دفن مفن پیسې شي بس دا واله دی به غسل دفن به هم الله وکړي او جنازه الله وکړه سنبال به یې کړي بس دا ستا دغه شو
نو ویده دا ما سر دا خبرې کولې وي د ګاډي نه ورپسې زنانو کې چې آواز وکړه چې ته دغلته خبرې کوه هغه فلایټ به چې دی به لاړ شي زموږ نه وی دغه مړی چې دی هغه ما روړ واپس او بیا هم سم غسل ورکړه مطلب جنازه دغه شوه یو څه بل څه نو مطلب په دې باندې زه خفه شم حساب لګوه د الله رب العزت لاس کې ورې کوش تکبر دی به پلار به دې بچي له څومره خواري کړي په څومره سختۍ به یورپ ته لېږلي یا بل ملک ته یا بل ملک ته نتیجه دا راوتې ماتې چې دا بچي دا سنبال کړه دا پلار مې سنبال کړه بس زمونږ نو لږ احتیاط پکار دی ښه الله رب العزت ترې راباندې اسانه کړي لو نشاو که چرته خوښه وي زمونږه لجعلناه نو ګرځولې به مو دې لره حطاما ریزه ریزه الله وی تاسو دا تخم راوچتونکي که موږ یو نو چې موږ یې راوچتونکي یو موږ یې را زرغونونکي یو نو لو نشاو که چرته خوښه وي زمونږه لجعلناه نو ګرځولې به مو دې لره حطاما ریزه ریزه فزلتم فصرتم پس تاسو به ګرځېدلې وې تفکهون تفکه اصل کې معنی د خوشحالېدل نو که چا بایسته دغه کې مطلب چې هلکه تاسو بس هم خوشحاله شوي چې دا فصل دې تاوان شي نو دغه شان خو نه دلته په معنی د غمجن کېدو راځي فزلتم نو بس تاسو به ګرځېدلې وې تفکهون غمجن هلکه زمیندار فصل وکړي نو چې اخره کې بیا پت راشي تباه او برباد شي نه به خفه نه نو الله رب العزت وایي که زمونږ خوښه وه ریزه ریزه به هم د لکړو ختم کړی به مو او تاسو به څه ګرځئ غمجن به ګرځئ الله هم دې بچ کې دی نو مطلب دا دی چې اختیار چا سره دی الله رب العزت سره ځان به هیڅ هم نه ګڼو د الله عاجزه بنده به ګڼو انا لمغرمون بیا به تاسو څه ویلي الله وایي تاسو به ویلې وی چې یقینا موږ په تاوان کې پرېوتو انا لمغرمون یقینا موږ په څه کې پرېوتو په تاوان کې بیا به همداسې بل نحنو بلکې تاسو به وایي چې موږ محروم شو بلکې داسې به ویلو چې موږ څه شو محروم شو افرأیتم آیا تاسو سوچ کړی دی الماء په اوبو باندې الذي هغه تشربون چې تاسو اسکه اے دا په اوبو باندې چاته وي سوچ کړی دی الله رب العزت فرمایي چې دا ته کوم وبس کې تا د باسانه باندې ملو شوي دا څنګه را دي سنو وا نو دا موږ لم ګوره یو आवाज دې موږ یو خبر دی چې په دې سیس باندې سوکې سوچ وکړي چې تا ته رزق ملو شو تا ته وب ملو شو لږ سوچ وکړه چې دا مال الله راکړه چې زه دغه الله بندگی پرې نه کړم الله دې الله توفیق راکړي ښه لږ احتیاط پکاري بیا وب چې دی دا په درې ساګانو د سنت طریقې مطابق سکل پکاري لکه د اوښ پکې بس دغه نه چې ته په خوله کې او زر زر اوس کې او بګه ته پکاري چې څه ګندګي پکې نشته لوښي پاک پکار اسخا ګنده کې سکل نه دی پکار پناسته باندې وبسکل پکار دي که چرته مشر وي دغه کې مشر وړاندې کول پکار دي کشر د شفقت د وجې وړاندې کول پکار دي کوشش دا پکار دي او که نه هم دغه وي بیا خلکو ته تکلیف وي نو خیر دی هغه ځای کې که اوس ته په ناسته نس کې نو بیا ځان له خبره ده خو چې تکلیف نه وي نو هم سنت تا دي الله یې توفیق راکړي نو بیا چې کله اوس کې نو دکه شان شروع کې په بسم الله او په دویم سره سبحان الله وایا الحمدلله بل سو وایا د الله ذکر او سبحان الله هم دغه وایا او بیا په اخره کې الحمدلله وایا نو موږ نه وایو بس زر زر وبوس بیا دا الحمدلله په اخره کې سو وایا الحمدلله نو افرایتم الماء الذي آیا تاسو سوچ کړی په اوبو هغه باندې تشربون چې تاسو اسکه انتم آیا تاسو انزلتم نازل کړی دی لرا من المزنی من السحاب د وریځ تاسو دا وبدا وریځ نازل کړی ام نحن المنزلون یا منګه نازل کړی د وریځ نو چا نازل کړی دی الله رب العزت چا نازل کړی دی الله رب العزت الله وی لو نشاء کو چرته خو خوي زمنګا جعلناه نو ګرځولې په مودیلرا وجاجن ترخی فلولا تشکرون نو تاسو ولی شکر نو باسه یا لکه چې الله درته دا وبت رخی کې نو تی خو ګولې شي نه ته په خدای کې نو کاغه د کراچۍ کې یو مزار هغې ته ورغلو نو هغې کې ما خو بس مدرسې کې ورته چونکې مشینان لګېدل نو زما دې ته خیال نو مزار کې هغې کې مې ودس چرندام کړو چې څنګه مې په دې مخ باندې اوبه ور وویشتې هغه داسې مالګینې تا به ګڼو چې د سترګو نه رانله څه جوړ کړو نو د دې وجې الله رب العزت چې درته اوبه اخوا دې خوا کې نو بیا الله وایي څه به کې ورسره
کې لاندې بوزي الله بیا ورته نښتي خلک دا اوس لکه دغه سن کې دا لږ ځای کې د اوبو د کیسه ده اوس دې ټایم کې نو خلک ولا څوک بس صحیح ده خدای په اگر چاته خیر ور نصیب کړي د څاروو اوبه نه میلاوي څاروو دپاره څوک اوبه ور وړي بل څه دپاره بل څه دپاره نو ګران کار یې الله دې رانه خدمت ته انسانیت واخلي الله فرمای لو نشاو که چرته خوښوي زمونږه جعلناه نو ګرځولې به مو دې لره هلکه افضله صدقه کم ځای ده کمه یوه ده چې کم ځای کې د کم شي زیات ضرورت وي الله دې توفیق راکړي وجاجن ترخی موږ به ګرځولې دي اوبو لره ترخی نو تاسو ولې شکر نه وباسئ افرأیتم آیا تاسو لیدلی تاسو سوچ کړی دی النار په اور باندې التي هغه تورون چې تاسو یې بلوئ ای کاکا په دې اور دې سوچ کړی دی چې دا دومره لرګي د کم ځای نه راپیدا کېږي دا دومره ګیس دی د الله رب العزت دا دومره لوی پروګرام خور کړی دی دغه ګیس ختمیږي نه دغه ګیس ختمیږي نه څومره موده وشو روانه ده ورځ سره نور پکې خلک چې دی راوباسي چې دا پلان کېږي او دا دی او دا دغه دی او هغه ختمیږي نه هر سره زیاتېږي نو په دې دې چېرته سوچ کړی دی په دې لرګو دې چېرته سوچ کړی دی په اونو یې چېرته سوچ کړی نو الله وایي په دغه اور سوچ دې کړی دی انتم آیا تاسو انشأتم تاسو پیدا کړی دی لره تاسو پیدا کړی شجرتها خطوبها هغه خشاک د دې اور خشاک تاسو پیدا کړی نه چا پیدا کړی دی الله چا پیدا کړی دی الله یو معنی دا ده یا بل معنی دا ده انتم آیا تاسو انشأتم پیدا کړی دا شجرتها د غونه د اورونه په دې باندې عرب پوهېږي زموږ په علاقه کې نشته نو موږ سره څه تصور هم نشته هغه زمانه کې مفسرینو باقاعده لیکلي دي چې داسې بوټي به و چې پاڼې به د یو بل سره ولګولې نو د هغې نه به اور پیدا کېده یا د افریقي په بعضو جنګلاتو کې اوس هم تیلې نه بل شوې د اونو نه چې د اور ولګي دغه ربړ مبړ نه دغه نه ډارې کور نه لګي د به تور بلې ربړ والا چې کوي د پاڼو نه به اور لګېده دا اوس تحقیق ته محتاجه ده چاله الله رب العزت توفیق ورکړی وي ته پاک دې دین طرف ته راولو چې دا ووینه بس تحقیق دې بیا کوي او دې ګرځي چې دا په دنیا کې دې ټایم کې کم ځای دي او څه دي او څه نه دي انتم آیا تاسو انشأتم پیدا کړی دي شجرتها دغه ونې د اور ام نحن المنشئون یا موږ یو دغې لره پیدا کوونکي نحنو یقینا موږ جعلناها ګرځولې دغې لره دغه ونې لره تذکرة نصیحت و متاعا او فایده للمقوین دپاره د قوت کننده هلکه دپاره د قوت کننده چې ته څه خوراک کې وغیره نو دغه ټولې نشانې دا د هغه کس دپاره الله رب العزت ګرځولي چې څوک نوړی معمولي خوري نو هلکه خلک وایي نوړی څوک په سپېمو نه ودننه کوي نو ته په دې باندې پوهېږي چې دغه ټول هر څه الله رب العزت ستا دپاره ګرځولي دي الله رب العزت دې پوهه او سم اجر نصیب کړي